أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصع ومعين. أما بعد، قال الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ده حديث زمن که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأي من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه أحد فليس بمسلم. غرم إذا حديث زمن که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأي چا سبدي حالات کې وکړلا څنګه د مسلمان امور په متعلق هیڅ سوچ ونه کړلو، هیڅ اهتمام ونه کړلو، هیڅ فکر ونه کړلو، هغه اصل مسلمان نه دی. او چا یو کس واوریدلو څنګه دا ندا وکړه یا للمسلمین او مسلمانو راشه ما مدد وکوي او هیڅ هم جواب نه کوي څنګه هم مسلمان نه دی. دغه زمن کې دغه روایت زمن کې غواړم کورمې وي مهم مسئله طرف ته رجوع وکم. خو دینه مخکې څه زه کورمې هغه مسله اجاگر کم، هغه باندې خبرې وکم. شپږم مولا یو بل روایت ذکر کوم څنګه نه شپږم مولا یې څه د مسلمان بل مسلمان باندې د یو مؤمن بل مؤمن باندې و حقوق دي. معلا بن خنیز شپږم مولا یو عظیم صحابي تیر شوی د هغه مولا ته یې یا ابن رسول الله ما حق المسلم على المسلم، د یو مسلمان د یو مؤمن بل مؤمن باندې بل مسلمان باندې څه حق دی؟ مولا ته یې سبع حقوق واجبات و حقوق دي څنګه واجب دي ما منهن الا وهو واجب عليه. دغه حقوقنا یو هم داسې حق نشته چې هغه مسلمان باندې واجب دی، هغه مؤمن باندې واجب دی. دغه صحابي ورته وایي یا ابن رسول الله وما هي، ای د رسول الله زویه هغه چی دي، هغه و حقوق چی دي؟ شپږم ورته وایي یا معلا انا علیک شفیق، زه تا باندې مهربان یم، تا ته مې زړه سیږي، تا ته مې زړه خوږېږي. اخاف علیک ان تضیعه ولا تحفظ، په دغه خبرې ډارېږم چې دغه ته ضایع کړي، حفظ نه کړي. وتعلم ولا تعمل، او بیا که چیرې حفظ کړي ورباندې عمل ونه کړي، زده یې کړي، ځان ورباندې پوه کړي، خو عمل ورباندې ونه کړي، ضایع یې کړي. ورته یې لا قوة الا بالله، د خدای قدرت نه علاوه بل څه قدرت نشته. مقصد دا چې خدای به رسه مدد کوي، خدای نه به مدد غواړم، دی باندې به عمل وکم. مولا ورته یې ایسر منها ان تحب لنفسه، ان تحب له ما تحب لنفسه. تخپل مسلمان ورور ته هر هغه شی پسند کی، هر هغه شی ورته خوښ کی څنګه ته ځان پر خوښوي. وتکره له ما تکره لنفسك، هغه ته هر هغه شی بد وګڼي څنګه ته ځان ته بد ګڼي. دویم شی څه دی یا ابن رسول الله؟ هیڅ دویم هغه نه هغه دی ان تجتنب سخطه، ته د هغه غضب نه اجتناب وکړي. یعنی تا مؤمن ورور تا مسلمان ورور څه کوم شي باندې غضبناک کیږي هغه نه ته چه وکړي؟ اجتناب وکړي، یعنی خپل مؤمن ورور غضب کې نه راولي. وتتبع مرضاته، وی تا مؤمن ورور څه کوم شي باندې تا مسلمان ورور څه کوم شي باندې راضي کېږي د هغه اتباع وکړي. وتطیع امره، و د هغه امر اتباع وکړي، د هغه امر اطاعت وکړي. یعنی مؤمن ورور که چیرې تا ته څه حکم درکړي ته ونه سرپیچي نه وکړي، تا ته وایي راشه څه مدد وکړه مدد ورسره وکړي، تا ته وایي دا کار مه کوه ما په کار دی نه وکړي. ته مؤمن ورور په کار دی، هغه حکم نه، هغه امر نه، هغه کار نه ته په کار سرپیچي نه وکړي، په کار دی ورسره مدد وکړي. هغه کې غواړم اند درې بیان کوم، درې شیان څه دریم هم غواړم بیان کوم. دین علاوه څلور بیا انشاءالله بل مجلس کې بیانوم. دریم شی څنګه موته ډېر مهم دی، اندی سره بیا زه خپلې کورمې مسلې طرف ته اشاره کوم. مولا یې څه ان تعینه بنفسه وبیده وبلسانه وبرجله. یو مسلمان ورور د خپل مسلمان ورور مدد وکړي چې سره خپل سیروي سره بنفسه وبیده وبلسانه وبرجله، خپل لاس سره، خپل زبان سره، خپل خپې سره، خپل ټول وجود سره د خپل مؤمن ورور د خپل مسلمان ورور مدد وکړي. راشه اوس رسو خپلې کورمې ته تقریبا ډېر وخت کېږي. ایمو یوه مهمه مسله څنګه حکومت هم سترګې ورباندې پټوي، ښه ورته پاتې څه دی مو خپل حق دی. ډېره افسوس خبره دی کورمې کې موته حکومت موته د امن پیغام رکوي. ما اول تقریر کې هم ویلي وو چې حکومت رسي ایمو فیبل کلیجو ته
ایمو فیمیل سکولو ته هغه غواړي چې زموږ تاسو ته امن باندې درس تېر کوو. ته ما ته رسې د امن درس ورکوي. امن یې مګر یایې څه ته؟ امن مګر دې ته نه یې څه ته حق ته ورسوي. چا غصب کوي غصب هغه نه ته واخلي هغه خپل حقدار ته ورکړي. ایما بلشخیل مسله څومره وخت شو مګر ته په دغې نه خبر څه دا ایما حق دی. کاغذات مال کې هم دا ایما دی. دغه ثابته هم شوي دی. کومې ځمکې باندې څه غاصبانې تور باندې هغوی باندې خونې جوړې شوي دي ابدال کې شوي دي. حتی څه کوم ټایم کې مو اکشن خسته و هغه ټایم کې دا حکم هم وارد شوی و حکومت طرف ته څه دا خونې د په کار دی ړنګې کړی شي. اوسه پورې هغه خونې ویلې موجودې دي. اوسه پورې هغه باندې حکومت اکشن ویلې خلي. مګر امن دا ته ماته مګر امن تفسیر ماته اندا کوي چې زه خپل حقوق باندې سترګې پټې کوم شطار څه کوي کوه. دا حدیث زمن کې ایک کار میں ہر پر باندې واجب دی. ایک کار میں ہر کس باندې واجب دی. عالم دی کا ډاکټر دی کا هغه ټیچر دی کا هغه پروفیسر دی کا هغه یو زمیندار دی کا هغه یو سټوډنټ دی. هر کس باندې واجب دی چې هغه دغې خبرې اواز وچات کړي. حکومت ته خپل درد ورسوي بلکې حکومت ته هم پکار هغه اکشن واخلي و دغې خبرې نه پکار دی ورسته نه شي ماسمدات وکړي. امن خو د اندي ته وایي. امن خو د اندي ته وایي څه حق دار ته حق ورسیږي. غاصب نه حق واخیستلی شي. مګر که ته یې ماته حق دا تعریف کوي چې زه یو دشمن رسي یو غیر رسي هغه یې ځمکې باندې قبضه کوي زور باندې خاموش هم نو دا امن اصلا یې قبول نه دی. اصلا دا امن دی نه. دا خو یوه دهشتګردي دی. دا خو یوه بدمشي دی. وکسا د حدیث کې رسول الله یې من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم. چا څه سبا دې حالات کې وکړه چې هغه د مسلمانو امور په متعلق سوچ ونه کړ هغه مسلمان نه دی. ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه احد فليس بمسلم. چا یو منادي واوریدلو یو کس اواز واوریدلو هغه دا ندا کوله دغه صدا یې کوله څه او مسلمانو راشئ ما سره بدعت وکړئ. چا جواب ور نه کړو هغه مسلمان نه دی. نو بیا رسوی راشو یو ورته بیا دغه خبره وچاته کو. حکومت ته خپل درد ورسوو. که حکومت بیا چیرې دغې خبرې غور نه غواړي نو بیا موږ به مجبور وو موږ به خپله بیا یو نیم اقدام کوو. بیا حکومت مونه ګیله مه کوي ځکه چې بیا به حکومت څه بله ماته یې څه ته د امن خرپوي. امن د زه نه خرپوم امن د اصل کې ته خرپوي چې ته د ایما حقوقو نه غور نه کوي. ته د ایما حقوق د دشمن ته ورکوي. ته د ایما حقوقو باندې غاصبانه طور باندې قبضه کوي. ایمو اټوله باندې واجب دی. پس محرم شپې ورځې دي. زه سوال کوم اټولو او کسانو ته چې هغه قدرت لري بلکې زه به یوه بلې خبرې ته اشاره وکړم. ایمو کورمیوال وروره تا نه زه یو فریاد کوم بلکې تا ته زه یو درد بیانوم چې ته کورمیواله وروره کله الیکشن دا ورشي الیکشنو کې راشي تا ته دغه کوم کینډیډیټ یې هغه تا ته ډېرې غوټې دعوې کوي چې کله بیا هغه جوړ شي هغه بیا تا پوښتنه نه کوي. مګر ایما دغې مسلې نه غوټه مسله هم بله شته شته چې ته یو مشر راغلی دی چې ته یو کینډیډیټ راغلی څه ویلي حکومت کې د خبره چاته کړې وي څه دغه ایما حق دی ماته حق راکړه. مګر صرف اندي دپاره الیکشن دی چې موږ خپل منځ کې فساد جوړ کړو. مګر صرف اندي دپاره ته علي منونکی چې ته خپل منځ کې یو بل سغرندو کې ونیسي یو بل ته زیاړې وکړي یو بل دشمن جوړ شي. کوم ځای کې کوم اسلام کې دا لیکلي دی. مګر موږ ټوله د علي نه منو. مګر موږ ټوله د علي منونکي نه یو. مګر موږ دغه محرم میاشتې کې متمخنې کې کینو ټوله یا حسین نه کوو. دا یا حسین چې دپاره کوي اندي دپاره کوي چې محرم ختم شي بیا یا حسین ختم شو بیا ته خپل منځ کې دشمني کوي. دا سید دی دا پښتون دی دا میاں دی دا درونډه دی دا کوم ځای نه. مګر ته یو حسین منونکی نه یې. راشي بس د حسین له خاطره اندغه عظیم میاشت له خاطره اندغه محرم میاشت له خاطره راشو یو شو ما تاسو یو علی د منو. موسی هیڅوک نشته. هیڅ حساب نسب موسی نشته. موسی نه سید شته نه میاں نشته نه درونډه شته نه پښتون شته. ټوله د علي منونکي یو. راشوی علي په نامې یو شو. دشمن دی ما ته تقسیم نه استفاده کوي. دشمن ما ته پکار دی خپلې غلیظ منصبو کې خپلو غلیظو خپلو نافاقو منصبو کې پکار دی ما ته دشمن
ناکام وګرځو. ما ته پکار دی لکه څنګه ما مخکې هم ویلي اوس ار مورچې کې ما ګټله پکار دی دغو زنځانو ځای کې مبایه نه کړو. دشمن غواړي چې ما ته تقسیم کړي. ولې دشمن خپلې منصوبو کې کمی به ولې دشمن ته مقاور کوو. مغه شی علي نه راولګو لکه څنګه مورچو کې لګوله. مغه شی یو علي وایو ارې مسلې ته نن بلې خلې مسلې ته پکار دی ما ته اټوله یو علي وایو بلې شی سلام پکار دی ما ته حال کو اټوله باندې واجب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.